بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو السلام علیکم. عمران بنیری یم او دا وخت په ناوګۍ کلي کې د سینیر استاد بشیر احمد استاد صاحب سره ناست یم. بشیر احمد استاد تېره ورځ تاسو به ویډیو کتلي چې بشیر احمد استاد د ګورنمنټ هایر سیکنډري سکول ناوګۍ نه ریټایر شو. د بشیر احمد استاد دا اعزاز دی موږ ته انټرویو په دې وجه باندې کوو چې بشیر احمد استاد 42 سال په محکمې تعلیم کې تیر کړو او دغه ټول 42 سال چې دي نه دی په ګورنمنټ هایر سیکنډري سکول ناوګۍ کې تیر کړو. په هایر سیکنډري سکول ناوګۍ کې استاد صاحب په سي ټي پوسټ بھرتي شوی و او 13 ورځ هم د دغه سکول نه ریټایر شو. د دې سره د دې د ژوند په حواله خبرې اترې کوو چې دی کله پیدا شوي دي، کله بھرتي شوي دي، د سکاوټ په مد کې څه خدمات دي، حج چې کوم خدمات د دې دي هغې کوم خدمات دي، او د دې نه علاوه د سپورټس په مد کې د دې څه خدمات دي، د سکول د چلولو په مد کې د دې څه خدمات دي. ځکه چې 13 ورځ دې ته چې ډېر زیات خراج تحسین پیش کړی و، کوم میلمانه چې راغلي وو، کوم د پروګرام شرکا چې وو، هغې ورته په بهترین منتظم باندې پیش کړی و چې یاره د دې به سکول ډېر په ښه انداز باندې چلو. استاد صاحب د ټولو نه مخکې تاسو ته خپل پروګرام کې هرکلی وایو او زمونږ د کتونکو سره خپل پوره تعارف وکړئ او خپل د ژوند هغه کیسه روداد موږ ته بیان کړئ چې تاسو څنګه په دغه سکول کې په 1981 کې بھرتي شو، د ژوند دغه ټول کلونه په دغه یو سکول کې تیر کړو. عمران بھائی السلام علیکم. ستا ډېره شکریه ادا کوم چې تاسو راغلی او ما په دغه حالاتو د تپوس دې وکړو. نو مطلب چې ما خو په 1963 کې زما تاریخ پیدایش دی. زه په 63 کې پیدا شوی یم او بیا چې کوم دی نو په پرایمري سکول کې 1968 کې داخل شوی یم او پرایمري تعلیم مې د بره ناوګۍ د پرایمرۍ نه کړی و. بیا په 1974 کې چې کوم دی شپږم ته پاس شو نو موږ های سکول ناوګۍ ته لاړو او هلته چې کوم دی نو په های سکول ناوګۍ کې چې کوم دی نو هغې نه ما میټریک په 1979 کې وکړو. د هغې نه بعد بیا زه په هغه وخت کې په ټول زموږ ضلع اسواتو بونیر ضلع لا نه وه، زموږ ضلع اسواتو اسوات 2 سیټونو په دغه کې په پېښور دغه کې ګورنمنټ ټیکنیکل کالج پېښور کې، یو په ډېر اسماعیل خان کې دوه د کالجونو، یو په ډېر اسماعیل خان کې، یو په پېښور کې و. نو په پېښور کې موږ ته د سوات په سیټ باندې چې کوم دی نو 2 سیټونو موږ ته پکې ما ته پکې اډمیشن میلاو شو. دغه ځای نه ما ډیپلوما وکړه او ډیپلوما په جون 1981 کې زما ډیپلوما کمپلیټ شوه او په 12 اګست 1981 کې زما تقرري ډویژنل ډایرکټر په ناوګۍ کې وکړه های سکول ناوګۍ کې په اګست 1981 کې ایز ا سیټي او د هغې نه پس هم ټول ملازمت چې دی نو هم په دغه یو سکول کې تېر. دا ټول ملازمت بیا زما په دې سکول کې وشو. زما پروموشن هم په دې سکول کې راغلی دي خو افسران د خدای په خوشحاله کړي، لکه مطلب چې نو زما د خدمات او دغه به ادا کول ما له به پروموشن په دې سکول راکړی دی. چې پروموشن به مو شو نو بیا به هم په دغه سکول کې به پاتې شو. او استاد په دغه سکول کې 42 سال تاسو تیر کړو، بلکې 42 نه موږ به ووایو چې تاسو 47 سال تیر کړل، ځکه چې شپږم اووم اتم نهم لسم میټریک هم د دغه ځای نه کړی دی او بیا هم 42 سال پکې په حیثیت استاد تیر کړو. مختلف پرنسپلان ناغلي، هډ ماسټران ناغلي، سټوډنټان خو هم ستاسو بزرګاو باندې دي. دا درېم نسل دی، لکه ته درېمه پوړی ده ته دي، لکه تقریبا نیکونه پلاران پسې دا شانتې ول. دا اوس چې دا کوم دي دا د هغه زما د هغه شاګردانو نصیفه کې دلته کې تقریبا وایي لکه مطلب د دې نیکونه بیا د دې زامن بیا د هغې زامن ستاسو شاګردان دي او دا علاقه پرې ګواه ده ټوله انشاءالله زما په کارګرتیا کې او زما په دغه باندې که نه په کیریر باندې. استاد صاحب ستاسو د سکاوټ په مد کې ستاسو سکاوټ ویډیو وای نو ستاسو په هغې کې هم خدمات دي کم ځای ته 1990 کې کوم دی نو د سکاوټ لومبۍ ټریننګ ما په میادم کې وکړو. بیسک ټریننګ ورته وایي بنیادي، هغه ما د میادم نه وکړو. بیا په 1994 کې چې کوم دی نو سکاوټ لیډر چې کوم دی نو اوربیج چې ورته وایي اوربیج مې د تکیه عباد آباد نه وکړو او بیا چې کوم دی نو زه صوبایي سکاوټ لیډر جوړ شوم. دا کله جوړ شوی؟ دا په 1994 کې
د هغې نه دې خوا د دې وخته پورې دا سکاوټ لیډر بیا زه ایز سکاوټ لیډر چې کوم دی نه ما مختلف ځایونو کې ډیوټیانې مې کړي دي. د دې نه علاوه ما مختلف ټریننګونو لیږلی یم. فایر پریونشن کورس مې کړی دی، فایر بریګیډ مې کړی دی، سیول ډیفینس مې هم کړی دی. دغه شانتې د سکاوټ چې څومره دغه چې وو مطلب چې جمبورۍ وې کویټه کې دا کې دا دې کې ټولو کې ما حصه اخیستې ده او زه ولتلی یم. د سکاوټ لیډر تاسو په حج چې کوم پروګرامات پکې د تربیت هغې کې دغه کړی دی؟ او یو د 1998 نه بیا ما چې کوم دی نو حج سروس شروع کړو او حاجي کیمپ پېښور نه زما ډومبۍ چې کوم دی نو ما سټارټ واخیستو. او دا شانتې بیا په اسلام آباد کې مې چې کوم دی نو حج سروس کړی دی 4-5 کاله، 2-3 کاله مې په پېښور کې کړی دی او په 2004 کې زه د حج دپاره سلیکټ شوم. او بیا ډومبۍ طرف او ډومبۍ د ګورنمنټ طرف نه لاړم. بیا دویم دغه چې کوم دی نو ما بیا دغه سروس مې خپل جاري ساتو او په 2008 کې ما ته دا سعادت خدای پاک بیا حاصل کو د سکاوټ طرف نه چې کوم دی نو زه حج دپاره سلیکټ شوم. اوس تاسو دغه خدمات خو هم ستاسو دي او ډېره د خوشحالۍ خبره ده چې حکومت ستاسو د خدماتو د سکاوټ لیډر اعتراف وکړو، تاسې 2 پیرې په سرکاري کوټه کې حج دپاره ولېږلي. د دې نه علاوه په بونیر کې یا په صوبه کې هم ستاسو د سکاوټ ډېر زیات خدمات دي. په هغې کې ستاسو سکاوټ جوړ کړي دي داسې؟ ما ډېر زیات سکاوټ پیدا کړي دي. په بونیر سکاوټ کې کوم دی نو زه بیا د بونیر سکاوټ ډسټرکټ سکاوټ سیکرټري پاتې شوم. بیا پکې چې کوم دی نو د هغې نه علاوه موږ به چې کوم دی نو د سکاوټ ډسټرکټ چې کوم دی څومره اکټیویټیز چې دي دا به ما کول د پورې تر 2010 پورې. بیا په 2010 کې زه چې کوم دی د 2010 او 11-12 ته تر 4 کاله زه د حاجي کیمپ انچارج کنټیجنټ لیډر چې ورته وایي هغه پاتې شوی یم. د دې نه علاوه چې کوم دی نو ډسټرکټ سکاوټ کنټیجنټ په چې کوم دی نو زه د ټریننګ دپاره به موږ د ماشومان که نه سکاوټ والا ماشومان به موږ تکیه بټ آباد ته، کالام ته، دې ته ما بوتلل ایز ا کنټیجنټ لیډر. ټیک ده. اوس د دې نه علاوه د سکاوټ د خدماتو نه علاوه تاسو د سکول منتظم وې، مختلف چې کوم نیشنل ډیز دي یا ورسه داسې احتجاجونه رالو لکه مطلب کشمیر ډے باندې واک شو، 14 اګست باندې پروګرام ارینج کول شو، 23 مارچ باندې ارینج کول شو. په هغې کې به زه به حیثیت میډیا پرسن د 2011 نه هایر سیکنډري سکول ته د ځم او ما به تاسو لیدی چې دا ټول ارینجمنټ به تاسو کول. نو د هغې لږ رودات راته بیان کړي. عمران بھائی د دې نه علاوه موږ چې کوم دی څومره زلزلې چې راغلي دي نو په هغې کې ما سکاوټ لیډر چې کوم دی نو استعمال کړي دي، چاندې مې پې ټولې کړي دي، دغه مې پې کړي دي او موږ چې کوم دی نو دغه ته د بالاکوټ ته دا موږ لیږلي دي د ډپارټمنټ په ترو باندې. دغه شانتې چې کوم دی نو که سونامي راغلی د هغې له موږ هم چانده کړې ده ډپارټمنټ په ترو باندې. زموږ د سکول پکې چې کوم دی نو ښه شعر و پکې موږ چې کوم دی نو په ډسټرکټ په سطح باندې موږ چې کوم دی نو ډسټرکټ کې زموږ 73,000 زموږ ډسټرکټ په هغه وخت کې په ټاپ باندې چې زموږ په ټولو کې په ټاپ چانده زموږ ډسټرکټ کړې وه ترو ډي او صاحب په ترو باندې که نه. نو موږ مطلب چې نه د هغې کې موږ په هر دغه کې داسې مصیبتونو کې په دې کې زما ډېر زیات خدمات په هر ځای کې به چې کوم دی نه موږ سکاوټ لیډر چې کوم دی نه موږ په زلزلې کې په ځای کې خدمات په هسپتالونو کې موږ خدمات ادا کړي دي. ما په مانسهره ایبټ آباد کې ما د هسپتال کې خدمات ادا کړي دي. دغه شانتې په کورونو کې د هغې خلکو ته کوم دی نه موږ خدمت کړی دی او د هغه مریضان او هغه موږ اوچت کړي دي او موږ خپل هسپتالونو ته یا بل ځای ته. د سکاوټ لیډر به تاسو د سکول دغه ټول اکټیویټیز هم کول دا چې کوم نیشنل ډیز به وي دا نیشنل ډیز او دا د سکول څومره فنکشنونه چې راغلي څومره چې سرکاري اکټیویټیز دي یا څومره دغه چې هغه به ټول زما په سر باندې په سکول کې چې کوم دی نه د 1981 نه واله تر 2023 پورې چې کوم دی دا ټول ما کړي دي. او په دې کې به هر ما زموږ سکول په ټاپ باندې به انشاءالله په هر فنکشن کې به چې کوم دی نو زموږ سکول ښه. او استاد موږ چې دغه سکول کې نو سپورټس لبا اکثر تاسو بوتلو د سپورټس د اکټیویټیز هم تاسو سپورټس په سر د کې زما په سر نو خو لکه برې نه با چې کم دی نو لکه موږ ځل لسواتو نه هلته کې به زما دغه
هلته هم زما کارکردګي وه نو هغې به زه پېژندم او دغه د ګراونډ ذمهوارۍ به دا ټولې ما له راکولې نو په دې وجه باندې د سپورټس اکټیویټیز چې کوم دی نو زما هم ډېر زیات وو په ګراونډونو کې هم په صفات کې په ګراسي ګراونډونو باندې به زما هم ډیوټیانې لګولې دا شانتې په خپل دلته به چې کوم دی نو زمونږ هغه وخت کې زمونږ سب ډیویژن و نو سب ډیویژن په سطح باندې به چې کوم دی نو هم زما هغې به زه چې کوم دی نو د سپورټس ذمهدارۍ ما له راکولې د خپل ګراونډ به هم راکولې یا به په دغه کې چې وایي په هیډ کوارټر کې به چې کله زمونږ دغه و هغه به یې ما ته هم هغې دغه راکولې او ما به سر ته رسولې انشاءالله هغې په ما باندې اعتماد و چې دا به تاسو کوئ نو هغې کې هم زه ښه پیش وم ما پکې خپل ښه دغه کړی دی صحیح دی استاد صاحب لږ غوندې بیکګراونډ ته ځو په 1981 کې تاسو چې هم کې هلک وې ډېر کم عمر او برتي شوې بیا 1900 داسې را روان 2023 پورې تاسو ټیچینګ وکړو په هغه وخت کې او په دې وخت کې څه فرق محسوسوئ عمران وایي لکه د هغه وخت کې زه دا فرق چې په هغه وخت کې زه کله په دغه سکول کې برتي شوم نو په دغه کې څومره استادان چې وو هغه ټول زما استادان نو ما ته پکې شپږ اته کاله دا مشکلات وو چې زه به د هغې په مخ کې به چې کوم دی نه لکه کېناستې نه شوم زه به هغې سره دغه کېدی نه شوم خپل ټیچینګ کلاس به مې اخیسته او بیا به راتلم که نه بیا ورو دغه شوم بیا هغې ما ته دغه ورکړه چې نه ته اوس استاد یې مونږ سره به دغه کوې او باقاعده چې کوم دی نه زه بیا ځان سره چې کوم دی نه بوډ کړم او خپل دغه راته دا کوه ما به هغې سره ښه په پوره حصه اخیسته که نه نو بیا هغې نه علاوه چې کوم دی نه تر دې وخته بیا خو ما ته مشکلات نه وو بیا خو چې کوم دی نه څه پکې هغه ریټیر شو د 98 نه بالکل زه فري شوم او بیا زما ته چې کوم دی نه ټول زموږ استادان څه بدل شو څه ریټیر شو بیا نوې نوې دغه راغلو نو هغې کې خو بیا زه زما کارکردګي ما به خپله ښه کوله بیا او په سکاوټ په لیول باندې مو هسې سټوډنټس باره کې دا تپوس مې د سټوډنټس په حواله باندې وکړو چې په هغه وخت کې سټوډنټان څنګه وو او اوس سټوډنټان څنګه دي لکه څه فرق عمران بھائی ډېر فرق دی د هغه وخت سټوډنټان به زمونږ چې کوم دی نو هغه به مونږ وهل هم او ټاکول به مو زورنې به هم کولې خو لیکن هغه ادب هغه دایرې نه زمونږ سټوډنټان به نه واته ډېر باادبه وو خلک وو ډېر دغه اوس خو ډېر تاسو ته په خپله پته لګي تاسو میډیا والے تاسو ته ورسره پته لګي چې دا فیسبوکونه دي څه دي که نه ټیک ټاک دي نو اوس خلک په دې کې ډېر دغه دی نو مطلب چې واړه لږ لږ دغه شوي دي بې سره شوي دي لکه مطلب چې هغه دغه باندې نه شي کولی بل له ګورنمنټ طرف هم دا دغه دی چې لکه سزا به نه ورکوئ دغه به نه کوئ که نه نو موږ ورسره خیر په هغه خپل ټکنیکو باندې چې کوم دی نو واړه موږ خپل کنټرول کې ساتو خو لیکن دا دغه چې کوم دی نه د اوسنو او د مخکنو استادانو او د شاګردانو شاګرد به موږ له مخې لاړه موږ له سلام به یې د یارې نه نشو کولی که نه هغه به په موږ د کوڅه به یې راته پرېښه دغه به یې نشو که چې استاد مې را روان دی نو مطلب چې ډېر فرق دی پکې ډېر زیات فرق راغلی دی زه چې سټوډنټ وم یا زه چې سوره ګورم موږ هم دغه سکول کې 4 کاله ما د خپل ژوند تېر کړي دي 98 99 1002 2001 2002 ما هملته کې تېر کړي دي ستاسو یو بل خدمات و چې کله به د بورډ اګزام و که هغه به د میټریک و که هغه به د FFEC و نو په هغې کې به د ټولو نه زیات خدمات ستاسو دو چې لکه مطلب هغه میلمنو سره ناسته پاسته هغې چکر له ایسته د هغې ټول اکټیویټیز به تاسو دغه کوئ نو دا هم د 1981 نه دا د 1981 نه تقریبا چې کوم دی نو د بحاسي نه ما دا دغه امتحانونه دا سلسله دي ما ته په سکول کې حواله کړه او هغه چې کوم دی نو ما به د میلمنو دغه هم کوه ځکه چې 42 سال ډېر عمر دی په دې سکول کې چې کوم دی نو ما شپې هم کړي دي ما میلمانه ورسره چې کوم دی نو وخت هم تېر کړي اډیټونه والا پکې هم راغلي پخوا به چې کوم دی نو ډیوګانو به چې کوم دی نو انول انسپکشنې به وي هغې سره به چې کوم دی نو هغه به شپې له راته ډویژنل ډایرکټر به راتو هغه دا کېدو زمونږ به چې کوم دی نو هغې ته به بیا موږ د هغې به شپې له رالو ځکه چې زمونږ ریلسوات و ډویژن همغه هغه نو بیا به چې کوم دی نو هغې به شپې او 2-3 به یې کولې او یا به دلته دغه د هغه خدمت او دغه انتظامات ټول ما کوله د هغې نه امتحانونو سلسله چې کوم دی نه امتحانونو میلمانه به چې کوم مسافر به رالو یا به هغې سره به ما ټول اکټیویټیز به ما هغې کوله او د هغې به ما ارینج کوله ګرځوله دغه کوله او هغې په د هغې خدمت کول دا به ما کول د پاره د دې خپلو ماشومانو که نه او د سټوډنټانو هغه سټوډنټان نن هم هغه خدمات هغې ته زما لکه ښکاره دي او دا حالان کې هغې پلانان ته چې څومره دغه شوي دي نو ما د سټوډنټ له زیات ترجیح ورکړی دی
صحیح ده. استاد صاحب دا راته ووایې محکمې تعلیم ستاسو د دغه خدماتو اعتراف وکړو، تېره ورځ ستاسو په اعزاز کې الوداعي فنکشن وکړو او د هغې کې د خیر سیکنډري سکول سټاف، پرنسپل، نور ستاسو چې کوم ریټایر استادانو، خاص کر چې ستاسو استادان پاتې شوي وو نو هغوی په کوم ټول شرکت وکړو، په هغې څه وایې؟ نو ما زه خو دا به وایم عمران بھائی چې لکه ما د توقع نه زیاته ما له چې کوم ډپارټمنټ چې کوم عزت راکړو نو خدای پاک ته خوشحاله ساتي. ما خو تر دغه دی او د دې نه علاوه زما په د هغه وخت نه زما د ډوینر ډایرکټر نه یا دې سره نه لکه چې ما به دلته خدمت کوو دغه کوم هغوی به زما زیات خیال ساتو او دغه به یې کوو. زما زه په دغې باندې مشهور وم چې لکه زمونږ به څومره ډایرکټران راغلي بشیر استاد پسناوګه کې شته یا به دغه شته زمونږ ډیو زمونږ د ډیوګانو سره زما ټول سره ښه دغه پاتې شوی او په تېره موجوده ډیو صاحب چې کوم دی نو خدای پاک دې عزتمند ساتي، خدای دې خوشحاله ساتي. زما له لکه زه په حیثیت یو ادنا ورکر وم خو لیکن ما له دغه چې کوم عزت را کړی دی کوم دغه یې کړی دی نو زما اډوانس کې چې کوم دی نو ریټایرمنټ سینکشن هم را کړی دی، زما پنشن کاغذونه په ټایم چې کوم دی نو درخط کړي دي او راله برابر کړي دي او ما خزانه کې داخل کړي دي. نو خدای پاک دې عزت ولا ورکړي، خدای پاک دې هغه قدر وکړي چې زما له دومره دغه کړی. استاد صاحب بلکل اخري تپوس درنه کومه د ژوند 42 کاله ډېر شی دی او تاسو دا محکمې تعلیم له ورکړو، درس او تدریس کې هم دا تېر کړو او په حیثیت استاد هم دا تېر کړو او تېره ورځ تاسو ریټایر شوې. نوی چې کوم استادان دي چې کوم په سکولونو کې حاضر سروس دي هغوی له څه پیغام ورکوئ او سټوډنټانو له څه پیغام ورکوئ؟ بس دا به اخري تپوس. زما خو ما چې کوم دا بیان کړو نو موږ زه چې په خپل نقطه نظر ګورم نو زه هم چې دا زمونږ څومره ټیچر چې دي نو دا دی چې کوم دی نو لکه ښه بیسټ ټیچر جوړ شي او ښه له وړو سره چې کوم دی زیاتره د ماشومان زمونږ ټوله کار د ماشومانو سره دی، د سټوډنټانو سره دی. نو مطلب چې نه دې سټوډنټانو ته د موږ چې کوم دی نو په د تعلیمي لیول باندې د اخلاقي لیول باندې چې دوی ته موږ ترجیح ورکړو که نه چې زموږ د دې اخلاقو په لیول باندې ورسره زیاتر پیریډ اخلو، په تعلیم په لیول باندې ورسره خپل پیریډ پوره الو یا دغه شانته چې کوم دی نو زموږ نور اکټیویټیز کې چې دي نو چې هغه موږ با اخلاق او با کرداره چې کوم دی نو سټوډنټان جوړ کړو او دغه شانته زموږ سټوډنټ چې دي نو انشاءالله ښه دي هغه خو ښه دي خو لیکن زمونږ د ټیچر چې کوم دی چې هغوی ته مونږ کوم ګایډ ورکړو نو هغه په هغې باندې به ځي که نه یا نه. نو مطلب چې نو کار دا ده چې مونږ هغوی ته ښه تربیت ورکړو او ښه ګایډنس ول ورکړو او اخلاقي معیار باندې ورته زیات دغه ترجیح ورکړو. نو دا زمونږ د ټیچر ته زما دا پیغام دی او دا دغه دی چې تعلیم سره سره چې کوم دی نو مونږ ښه شهري سټوډنټان پیدا کړو. ډېره مننه استاد صاحب. ملګرو د سینیر استاد چا چې 42 کاله په محکمې تعلیم کې په حیثیت استاد تېر کړي، په هغې کې صوبایي سکاوټ لیډر هم پاتې دی، ضلعي سکاوټ سیکرټري هم پاتې دی. د سکاوټ په مد کې د هغوی دومره خدمات دي چې محکمې تعلیم یا حکومت پاکستان د هغوی د هغې خدماتو په سله کې هغوی 2 پیرې په سرکاري کوټه باندې حج دپاره لیږلي دي. بشیر استاد صاحب خبرې تاسو واورېدې، تېره ورځ ریټایر شو او محکمې تعلیم والا ډېر زبردست فنکشن کړی و، ښه ارینجمنټ یې کړی و. بشیر استاد دا وایي چې زه 3 نسلونو استاد یم چې د کوم سټوډنټ نن لکه مطلب زوی زما دغه دی، نوسۍ زما شاګرد دی، د پلار هم زما شاګرد و او د ده نیکه هم زما شاګرد و. نو استاد صاحب دغه خدمات هم دي او د هغې نه علاوه استاد صاحب په سکاوټ کې ډېر زیات خدمات کړي. استاد صاحب بهترین منتظم و په حیثیت میډیا پرسن چې زه د تېرو 14 کالو نه سکول ته ځم نه چې کله هم په سکول کې داسې پروګرام شوی دی، کو هغه د کشمیر ډے واک شوی دی، کو هغه د زلزلو باره کې څه آګاهي واک شوی دی، کو هغه نور څه داسې قدرتي زمیني آفاتو باره کې واک شوی دی، کو هغه نیشنل ډے سیلیبریشن پروګرام شوی دی، کو هغه د سپورټس په مد کې د هغې خدمات دي، کو هغه د انول ایگزامس چې کوم دي د میټرک یا د پی سي نو په ټولو کې به استاد صاحب پیش و. نو زمونږ دا دوا ده چې استاد صاحب خپل د ژوند دغه 42 کاله زمونږ قوم له ورکړي دي، زمونږ ماشومانو له ورکړي دي، د دې په زرګونو، زه به ووایم چې په زرګونو شاګردان په مختلفو محکمو کې
په اعلی عهدو باندې نن سبا د ملک او قوم خدمات سرانجام کی یا ملک او قوم له خدمت کی نو زموږ دعا ده چې استاد صاحب خپل باقي ژوند ډېر په عزت او ډېر د خوشحالو او ډېر په سکون او په آرام باندې تیر کړي او الله پاک دې ولا د قوم د خدمت دپاره نور اوږد ژوند ورکړي ستاسو د کتو اورېدو یو جهان